اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نوروز متعلق اکثر پختنی کیږي د اسلامي حیثیت، شرعي حیثیت او بل عید څه حیثیت دی، منو کول انداز. زه مختصر دی باندې څو خبرې داسې کوم که نوروز دا حقیقتا یو ملي تهوار دی، ملي ایونټ دی، یو قومي ایرانیانو، فارس ولو څه قدیم بادشاهانو به دا منو کولو و ایدي چونکې مناسبت دا دی څه هر چا خپل یوه سلیقه طریقه وي. لکه مثلا عیسیانو سلیقه دا دی څه هغوی عیسی علیه السلام پیدایش باندې هغوی مثلا 25 اګست کې هغوی تهوار منو کوي، حالانکې ژمي میاشته د وي، خزان میاشته د وي، هغه د دې کال هغه وي، مطلب یو ایونټ وي، یو عید دی وي، جوش و خروش سره منو کیږي، شان و شوکت سره منو کیږي. ایرانیانو، فارس ولو څه کوم صرف ایرانیان نه، فارس زبان مختلف ممالک دي څه هغوی فارسي ژبه یې لکه افغانستان شو، تاجکستان شو، ځه نور ممالک دي څه هغه کې دا تهوار ډېر شیان شان طریقې سره منو کیږي. هغوی چونکې میره سترګې نه مثلا میره سترګې نه دنیا تویدلې څه کوم ایام دی هغه کله کمپلیټ شي که نه، ابتدایي ورځې بیا انده دی نوي کال، څه هغه ته ویلی شي شمسي کال، نوې ورځه څه فروردین دی. فروردین اول ورځه وي نوروز، ځکه ورته ویلی شي نوروز یعنی نیا دین. نو هغه بنیاد باندې دوی دغه تهوار قدیم نه منو کېدلو، بهترین انداز کې مختلف رسومات به ورکې کول. خو یو سوال اوس دا دی څه آیا دي څه تایید شته د شرعي اعتبار سره، شریعت دي تایید کوي که شریعت مخالفت کوي، آیا دا بدعت حسابیږي یا بدعت نه دی، شرعي حیثیت لري. که دې په متعلق زه هم یو حتمي رای داسې کوم اوله چې یوه طرف ته لوړ شو، یو بدعت مکمل وګرځوو، یو مکمل شرعي حیثیت ورکړو، زه هم ته دا دواړه ناانصافي دی. روایتو کې مذمت یا شوی دی، روایتو کې تایید شته دی، مطلب داسې روایتونه شته دي چې ائمهو د دې مثلا مخالفت کړی دی. مثلا یو روایت کې راغلی دی چې مولا علي ته چا مثلا نوروز کې تحفه راوړه ورکولی، مولا ونه پوښتنه وکړه څه وجه دی چې نن نوروز دی، مولا ورته وویل څه ایمو هره ورځ نوروز دی، یعنی امام یو قسم ته هره ورځ نوروز وګرځوله. همدې شان څه نور هم روایتونه امام کاظم علیه الصلاة والسلام نه، نور امامانو نه شته دي مخالفت کې. خو د بل طرف ته که تایید کې وکسې تایید کې داسې روایتونه شته دي چې مفاتیح الجنان کې خود محدث قومي بزرګوار هم نقل کړي دي. مثلا یو روایت انده د معلا بن خنیس والا څه شپږم امام نه نقل شوی دی چې مولای څه دغې ورځې تاسو مثلا عید منو کوای شوئ، غسل وکوئ، نوي کپړې واچوئ او نکریزې لګوای شوئ، حمام ته لاړ شوئ، خوشبو عطر استعمال کوئ. حتی دا څه روایتو کې دغې ورځې روژې ساتل هم مستحبه ګرځېدلي دی. علما یې دا یایي چې که چیرې ته روژه وساتې رجا نیت سره، نو څه فرق نه کوي، ثواب درته میلویدای شي، میلویږي. حتی دا څه مخصوص المونځ یې دغې ورځې بیان شوی دی روایتو کې. او دې حده پورې څه داسې روایتونه شته دي چې هغه دغه ورځ ډېره مهمه ګڼلې شوي دی، مثلا عید غدیر ویلې شوي دي چې همدغې ورځې باندې و، یا نور ځنه مثلا مناسبتونه اسلامي هغه همدغه ورځې باندې و، یعنی دا شیونه هم بیان شوي دي. خو زه داسې یم چې یاد وساتئ اسلام دې حوالې سره څه نظریه دی. اسلام زه داسې یم چې دې حوالې سره نظریه دا دی چې دې نوروز کې ځنه داسې خصوصیات شته دي چې هغه مثبت خصوصیات دي، مثبت شیونه دي، لذا مثبت شوی څه کله اسلام مخالفت نه دی کړی. که اسلام کې دوه قسم ته احکام راغلي دي، یو احکام تأسیسي احکام دي چې هغه اسلام ایجاد کړي دي، مخکې نو اسلام راوړل، نافذ یې کړل، معاشرې ته وښیل، ویرې کړل، نوي احکام چې اسلام راوړي دي. یو ځنه احکام داسې دي چې هغه ته احکام امضایي نه ویلی شي. مثلا نور اقوام چې کوم دستورات رسومات وو هغوی کې دوه قسم ته، ځنه رسومات دستورات داسې وو چې هغه اسلام اهدافو سره، اغراضو سره، اصولو سره مطابق نه وو، هغه اسلام سراسر مخالفت کړی دی، مذمت یې کړی دی، هغه یې رد کړي، ریجکټ یې کړي دي. ځنه دستورات داسې وو مختلفو اقوامو کې چې هغه رسومات اسلام اهدافو اصولو سره متضاد نه وو، متصادم نه وو، لذا هغوی اسلام تایید کړی دی. یا ځنه ځای کې تایید شوی دی، ځنه ځایو کې مثلا خاموشي اختیار شوي دی. نوروز حوالې سره همداسې دی چې نوروز کوم هغه پازیټیو مثبت شیونه دي چې هغه مورد تایید اسلام دي، هغه تایید شوی دی. لذا دې وجې نه علما خاص کر ایران کې تاسو وکړئ مراجع مجتهدین هغه د دغو دستوراتو رسوماتو تایید کوي او حمایت کوي او نوروز ته دې وجې نه اهمیت قایل دي.
زه مثال اشاره درته وکړم نوروز کې همدا څه صفایي سترایي کیږي نوی لباس چوی شي کور صفایي کیږي ایران کې ورته ویلی شي خانه تیکني یعنی مطلب ټوله یوه هفته هغوی 2 هفتې مسلسل لګیا وي ټوله خونه مینځي نوي کوي فرشونه نوي کوي مختلف شونه نوي کوي مینځل کوي صفایي کوي نوي جامې چوي نوي جامې اوس دا صفایي سترایي تاسو ته پاته د اسلام کې ډېر زیات اهمیت دی ښه شی دی که انسان نوروز کې صفایي کوي که نوروز صفایي نماوي بهترین شی دی انسان پکار دی منو کړي دا شی اسلام خپل هیڅ النظافة من الایمان صفایي د ایمان جز دی رکن دی ایمان حصه دی یا قرآن خپل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ای بنی آدم هر وارې چې تاسو مسجد ته ځئ محفل ته ځئ چېرته زینات څخه لوړ شوي پاکیزه لوړ شوي عطر واچوئ استعمال کوئ کپړې واچوئ نوي ښه پاکیزګۍ نه اسلام پاکیزګۍ ته اهمیت ورکړی دی لذا نوروز کې پاکیزګۍ زیاده هوي دی لذا ښه شی دی دویم شی نوروز کې مهمان نوازی دی بهترین شی دی دعوت کیږي خلک یو بل ته ورځي رشته دار یو بل ته ورځي یو بل ته عید مبارک کوي نو دا بد شی نه دی چې یو بل ته سړی تاګ راتاګ وکړي او یو بل ته ویر شي مهمان نوازي اسلام کې انتهایی قادر نگاه سره لیدلی شوی پیغمبر روایت دی المؤمن یألف و یؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف مؤمن هغه دی چې خلکو سره مانوس کیږي یعنی خلدي سره مانوس کیږي او هېڅ خیر و برکت نشته هغه کس کې چې هغه نه خلکو سره مانوس کیږي او نه خلدي سره مانوس کیدی شي یعنی ګوشهنشین انسان اسلام کې اهمیت نه لري هغه کس هغه اجتماعي دی هغه بهترین دی کس ګوشهنشیني منفي دی اسلام کې منفي تقوا دی اسلام دا پسند نه کوي لذا دا څه نوروز کې یو بل ته تاګ راتاګ وي دسترخوانونه غوړېدلي وي یو بل دسترخوان باندې کینو مړۍ وخورو یو بل ته مړۍ ویرکو اسلام دا شی پسند کوي دا اسلام بهترین دستور دی چې دا نوروز کې موجود دی یو بل شی چې نوروز کې دغه صله رحم دی صله رحم همداسې یار دوست یو بل ته لوړ شي ملو شي یو بل پوښتنه وکړي احوال پرسي وکړي صله رحم ورسره وشي تاسو ته پته صله رحم اسلام کې څومره اهمیت دی قرآن کې پروردگار علمی چې اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام تاسو خدای نه وډر شوي او صله رحم کوئ که نه ویلې تاسو نه دغه دوه شی پوښتنه کړي تساءلون به والارحام خدای پوښتنه ده نه کېږي ارحامو پوښتنه ده نه کېږي لذا نوروز کې هم مثبت شیان دا دی چې دې کې یار دوست رشته دار اقوام پلرینې خپلوانو رشته دارو تقریبا دیدار ورکې کېږي نو ښه شی دی یو بل شی چې نوروز کې موجود دی هغه د فقراو سره مدد کوله یعنی غریبانو سره مدد کوله ښه شی دی مثبت شی دی لذا زه نتیجتا دا تاسو خدمت کې عرض کړم چې بلې نوروز په باره کې منفي روایتونه شته مثبت شته دي خو نوروز چې کوم منفي پهلو دي مثال دا چې انسان ګناه ورکې وکړي مثال دا دی چې انسان ګانې ورکې واوري ګانې بجانې دا شیونه ګناه طرف ته څي ورکې په کار نه دی چې دا وکړي انسان وکړي او که د بل طرف ته راشي نوروز کې مثبت شیونه پازیټیو شیونه ډېر دي نو هغه تایید دی هغه ته اسلام هغه مورد تایید اسلام دی ایران کې که تاسو وکسئ رهبر معظم ځکه یا واضح الفاظو کې چې نوروز اسلام رد نه دی کړی چې اسلام رد کړی وي داسې دین دی داسې عید دی چې هغه تقریبا هغو دستوراتو وجې نه مورد تایید اسلام دی یا خود هغه سیستاني پوښتنه شوې دی چې آیا نوروز ته بدعت ګڼې هغه چې نه بدعت نشي حسابېدلی آیا شرعي عیدې ګڼې هغه چې نه شرعي خو نه دی خو دا ویلی شي چې که منع کوي څوک منع کول کې حرج نشته دی خو ځنه شیونه خامخا اسلامي رنګ ورکوله ځنه مثال شیو ته دوره زیات ورکوله رنګ ورکوله شرعي رنګ ورکوله اسلامي رنګ ورکوله دا ټیک نه دی کوشش وکړو انشاءالله ما تاسو نوروز کې کوم پازیټیو شیونه دي هغه اجاګر شي په کار دی او منفي شیونه په کار دی اجاګر نه شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته